الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. عزیزانو زمنګ د نن درس موضوع او عنوان چې دی مطالعه ادیان په نوم باندې ده. تاسو ته به د نور دینونو باره کې نن موږ لږ مختصر غونډه کې وضاحت کوو. د الله په فضل او په توفیق سره زما دریم کتاب چې کومو زما ځب ولې نه پرې د هغه مکمل شوی دی او بس هغه د خیره چاپ ته برابر دی. اوس چې بل کوم موږ کتاب شروع کړی دی هغه مطالعه د ادیانو په نوم باندې دی. نو موږ به کوشش کوو چې په دې کې د ټولو ادیانو د کتابونو خلاصه تاسو ته بیان کوو او تاسو ته مفید کتاب معلوماتي کتاب بیان کوو. مخې ته درته پیش کوو چې دې کتابونو کې دوی څه لیکلي دي، د دوی نظریه او د دوی عقاید چې په پلان کې باب پلان کې صفحه باندې دا عبارتونه د دوی موجود دي. موږ پرون څه کتابونه پیدا کړیو او موږ ته څه اخذم کړی دی. موږ د مطالعه ادیان د پاره چې کوم موږ لیکل کړي دي نو هغې نه لږ مختصر درس تاسو ته بیانو. نو تاسو ته خو معلومات دی چې په دنیا کې دوه قسمه مذاهب دي، او سامی مذاهب دي او غیر سامی دي. کوم چې سامی مذاهب دي نو دا حضرت سام طرف ته نسبت کیږي. حضرت نوح علیه السلام زوی چې کوم دی او په دې کې یهودیت، عیسایت او اسلام دا ټول شامل دي. کوم چې غیر سامی مذاهب دي نو بیا په دې کې دا کوم هندومت دی او دا چې څومره مذاهب دي زرتشت تقریبا په دنیا کې 15,000 مذاهب موجود دي. نو دې کې دا غیر اسلامي مذاهب دي. بیا په دې کې کوم چې د انبیاء کرامو دا په ټولو ادیانو کې د درې خبرو اصول بیان شوي دي او دا ټول په دې درې خبرو کې متفق دي. اول توحید د باری تعالی کې ټول انبیاء کرام دا متفق دي، که یهودیت دی او که عیسایت دی. خو اوس خو هغه یهودیان او عیسایان نه دي پاتې شوي. نو د هغوی کتابونو نه موږ تاسو ته درس هم دې دپاره کوو چې تاسو ته معلومات وشي. خو دا درس به انشاءالله داسې مفید معلوماتي درس وي چې دې کې به تاسو ته معلومات وشي چې د دوی په کتابونو کې د دوی د کتابونو خلاصه به تاسو ته بیانو. نو په توحید د باری تعالی کې دوی دا بیان شوي دي په ټولو ادیانو کې، او رسالت بیان شوی دی او قیامت. حالانکه اوس دا درې وړه خبرې د نورو ادیانو نه وتلي دي او صرف مسلمانان په دې درې واړو خبرو باندې عمل کوي. د توحید په مقابله کې د توحید په باب کې مسلمانان پوره موحدین دي الحمدلله. دا شان نه د الله سره په ذات کې څوک شریک او نه د الله سره په صفاتو کې. په رسالت کې هم دا خبره ده او د رسالت توهین هم موږ نه کوو الحمدلله مسلمانان او هغه نور مذاهب کې. او د قیامت په باره کې هم نن سبا اکثر چې دي دا ملحدین شوي دي او د قیامت نه هم انکار کوي. نو موږ به اول درس چې کوو هغه به د یهودیت او د عیسایت په باب کې به کوو. نو کوم چې موجوده کتاب مقدس موږ سره موجود دی او دا په بازار کې ملاویږي نو د دوه حصې دي. د موجوده بایبل دوه حصې دي. یهودیان چې دي صرف عهدنامه قدیم یا عهدنامه عتیق چې ورته وایي، دوی وایي چې دا د خدای کلام دی او دا په دې باندې عمل کوي. د دې نه لاندې چې کوم دی عهدنامه قدیم کې چې دی دې کې 39 کتابونه دي، 39 کتابونه دي. او عیسایان چې وایي نو عیسایان به دا عقیده او نظریه لري چې عهد قدیم یا عتیق چې دی دا منسوخ شوی دی او دوی عهد جدید چې کوم دی دوی دا ناسخ ګڼي. نو د اسلام نه مخکې چې کوم څومره کتابونه راجمع شوي او را نازل شوي دوی دا په دې کتاب مقدس کې اوس راجمع کړي دي. دوی وایي د عیسایانو دا عقیده او نظریه ده چې عهدنامه عتیق چې دی دا د شریعت عهد دی، یعنی په دې عهد کې خلک په شریعت باندې عمل کوي او نجات حاصلوي. او عهدنامه جدید چې دی وایي دا د فضل او د کفارې عهد دی. خلک وایي شریعت لعنت ګڼي او مسیح علیه السلام باره کې عیسی علیه السلام باره کې و چې د خلکو د ګناهونو فدیه ورکړله او مصلوب شو او خلک نجات حاصلوي. اوس دا تاسو سوچ وکړئ دا د دوی هغه نظریه ده. پر مثال د کتابونو باره کې دغه شانته کې بیا تورات چې دی دا په عبراني ژبه کې نازل شوی دی او انجیل په سوریاني ژبه کې نازل شوی. زمونږ ټولو تفاسیرو د دې وضاحت کړی او باقاعده موږ سره چې کوم کتاب مقدس موجود دی هم دا خبره کړې ده.
بیا په يهوديانو کې تقریبا ډېر زیاتې فرقې تیرې شوي دي. هغه په عهدنامه قدیم کې کتاب ازرا کې باب اول د آیات 92 تر د 15 پورې 58 آیات پکې راوړي دي چې د دې کې د بنی اسرائیل سونه قبيله وي، هغه ټول قبيله اوس اکثر نشته دي. او په تورات کې چې د 9 ځله تحریف شوی دی، 9 ځله په دې کې تحریف شوی دی. لکه د دې ان شاء الله به په خپل ځمانه وضاحت کوم، صرف موږ تاسو ته غټي غټي خبرې د دوی بیانو. دغه شانته کې دا کوم چې د دوی کتاب مقدس دی او کوم چې عهدنامه قدیم ده، د دې په اړه کې موږ اوسو سوالات راجمع کړي دي. موږ وایو چې دې کې 9 ځله تحریف شوی دی، نو دا چاته نه ده معلومه چې دا اول ځل چا مرتب کړی دی، او دا هم چاته نه ده معلومه چې د تورات مرتب کوونکي د دې کتاب د صحت لپاره کوم معیار ساتلی، اوس چاته پته نه لګي. دغه شانته کې دا بل سوال هم دی چې په تورات باندې خصوص ځله تباهي راغلی ده. لکه بخت نصر چې کله دی بوتلل په پیله ځل په دویم ځل باندې بخت نصر چې کله دا قید کړه یا کاله دوی قید کړو، دوی نه خپل جبه میرا شو، کتاب هم ختم شو. نو موږ وایو چې د دوی یو حافظ هم نو. موږ مسلمانان الحمدلله د اسلام په لکونو حافظان د قرآن موجود دي. که په یو علاقه کې حافظان ختم شي، خو د بل علاقې نه خو نشي ختمېدی. او دوی به د تورات تلاوت په وکاله پس به کوو. همدې عهدنامه قدیم کې دا وضاحت کړی، موسی علیه السلام دوی ته ویلو چې تاسو وکاله پس د دوی تلاوت به کول. ټول به راجمع شو او دا د هیکل نه به دا راویستله دا نقصه او دی به تلاوت کو. کله چې په دوی باندې تبعیر رااله نو هغه ټولې نقصې ختمې شوې. نو بل موږ ورته وایو چې په تورات باندې 100 ځله تباهي راغلی ده او دې سره تواتر ختم شو. او دا کتاب چې امت ته ملاویږي دا په تواتر سره ملاویږي. لکه موږ چې کوم قرآن موجود دی الحمدلله دا په تواتر سره راغلی دی. دغه شانته کې بل سوال په دا راځي چې هر یو فرقې د خپل مفاد او د نظریاتو د لپاره په تورات کې کموالی او زیاتوالی کړی دی. دا څونه فرقې په دې دا کې چې موجود دي په يهوديانو کې هر یو زمونږ الحمدلله که موږ څومره مسلمانان هم فرقې ډېرې قرآن او حدیثو کې موږ ګوتې نشو والی، او په فقه کې دا زمونږ ماخذ دی. قرآن حدیث اجماع امت او فقه دا چې دې کې د سره څوک تبدیلی نشي کولی. لیکن لاندې دی چې سری دوی چې څومره هم دي پر مثال په تورات کې نه دوی ذاتواله دار یو فرقې د خپل ځان لپاره احکامات را نازل کړي. دغه شانته کې کوم چې د تورات په عبرانی ژبه کې او انجیل په سوریانی ژبه کې و، نو د یو زمانی وروسته بیا د يهوديانو دا ژبه عربي ژبه ګرځېدلې وه، او د ژبې په تبدیلی سره دوی په تورات کې هم تبدیلی رااله، نو دوی سره پکې تحریف وشو. دغه شانته کې اوس موږ دوی نه بل سوال هم دا دی چې موجوده عبرانی کم رسم الخط چې دی مخکې دا په عبرانی ژبه کې کم چې حروف هجا ورته ویل کېږي د دې او د هغې کې ډېر زیات فرق دی. لکه مخکې چې وو دا رسم الخط چې یو شان، اوس د دوی رسم الخط بل شان دی. دغه شانته کې د دوی نور هم دغه شانته کې سوالات من کړي دي د دې يهوديانو نه د تورات په باره کې. موږ چې د عهد قدیم چې د مختلفې نقصې دي، نو په موجوده دور کې د عهد قدیم 6 نقصې موجود دي. دغه شانته کې دې کې چې دا اوله سماریه ده، دویمه سمعینه ده، او دغه شانته کې دریمه نقصه چې ده دا سمعه ده، او دغه شانته کې څلورمه نقصه چې دا اقویلا ده، پنځمه نقصه چې دا هغه پښتو په نوم باندې ده، او شپږمه نقصه چې دا په لاتیني ژبه کې ده د جیروم ترجمه ده. دغه شانته کې په دوی کې یو کتاب دی د تالمود کتاب دی په دې کې، او تالمود کتاب چې دا په دویمه صدۍ عیسوي په آخر کې دا کتابي شکل کې دا راجمع شوی، او د دې مجموع نوم د منشا، د دې معنا د یعنی زبانی تعلیم. نو په دې کې د علماء کرامو د علماء یهودو اجتهادي مسائل بیان شوي دي. دلته یو سوال ستاسو ذهن ته راولمه، هغه سوال دا يهوديان دا کوي، ملحدین هم دا سوال کوي چې نه په تالمود کې شته او نه په تورات کې شته او نه په انجیل کې شته، چېرې دا یو عقیده قرآن بیان کړی ده چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی. نو وایي چېرې تاسو دا قرآن دا بیان کړی ده لیکن زمونږ دا عقیده نه ده. نو د هغې موږ 6 جواب ورکړي دي په دې خپل کتاب زه مذهب ول نه پرېږدم. یو پکې بله موږ دا جواب ورکړی چې ګوره ستاسو دا تالمود کتاب دی او که تورات دی، په دې کې خو د دې خبرې هم ذکر نشته چې د موسی علیه السلام قبر چېرته دی. موسی علیه السلام قبر خو قرآن بیان کړی، حدیثو بیان کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي مررت علی موسی لیلة اسری بی عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبره. نبی علیہ السلام په خپل حدیث مبارک کې کله چې معراج ته تلو نو د موسی علیه السلام د قبر په باره کې وضاحت کړی، او د دې موږ نور ګڼ جوابونه 6 جوابونه په هغه ځای کې ورکړي دي. نو دا تالمود
کتاب چې دی دا د دوی د علما کرامو هغه اجتهادي مسائل پکې بیان شوي دي. بیا دغه شان ته کې د عیسایانو په باره کې کوم چې مفید معلومات دي نو عیسایان خپل ځان حضرت عیسی علیه السلام ته منسوب کوي. عیسی علیه السلام ته په عبرانی ژبه کې یسوع وایي او دا د ناصره ښار اوسېدونکی دی. د دې وجه ورته ناصري هم وایي او په دې وجه عیسایانو ته نصارا وایي. او نو په دې ظاهر کې دوی ځان ته اهل کتاب وایي او دوی وایي چې موږ د نبوت منونکي یو. لیکن اکثره عیسایان اوس دې وخت کې د ملحدین دي او سپکې د هیومنسټ نظریې والا دي چې دوی د یو مذهب سره هم تعلق نه ساتي. دغه شان ته کې د بایبل په باره کې چې کوم نظریه ده نو بایبل چې دی د اسمان ته د ختلو نه 1.5 کال وروسته بایبل لیکلی شوی دی. دغه شان ته کې په تورات کې خو 9 ځله تقریبا تحریف شوی دی، هغه خو موږ وضاحت وکړو. او د انجیل کې هم دغه عقیده چې دا تحریف شوی دی او دا خلکو پکې د ځان نه لیکل، یو کتاب کې یو لیکلی دی، بل کتاب کې بل لیکلی دی. نو دا یو مشهور فلسفي تیر شوی دی، هغه په خپل کتاب زوال مغرب کې د دې وضاحت کړی دی. وایي کله چې د مسیح علیه السلام دوستان بوډاګان شو نو په یروشلم کې چې کومې قصې مشهورې وي په عوامو کې هغه راجمع کړل او د انجیل ته جوړ کړو. نو دا د دوی د انجیل په باره کې بیا زمونږ عقیده دا ده چې دا تحریف شوی دی. موږ د دوی نه څو سوالات کوو. یو سوال دا چې د عیسایانو نه هغه موږ دا کوو چې عیسی علیه السلام باندې یو کتاب نازل شوی او کنه دا دومره نازل شوی. لکه زمونږ ګوره دوی وایي کنه انجیل، نو موږ وایو دا تاسو اناجیل چې دي کې 27 کتابونه دي. دوی وایي دا څلور کم چې اناجیل دي، د یوحنا شو او دغه شان ته کې د لوقا شو، متا شو او مرقس شو او دا نور چې شو برنباس هم پکې شته. نو دوی وایي دا څلور چې دي عیسی علیه السلام. اوس یو انجیل بل سوی، بل انجیل بل سوی. زمون قرآن دی، یو قرآن دی الحمدلله موجود دی او احکامات معلوم دي. د دوی موږ وایو چې په عیسی علیه السلام باندې یو انجیل نازل شوی او که څلور په نازل شوی یا دا ویش په نازل شوی. دویم سوال دا چې د آسماني کتابونو د لپاره سند ضروری دی. ګوره موږ د دې عیسایانو نه سوال کوو د آسماني کتابونو د لپاره سند ضروری دی، ځکه که سند ضروری نشي نو بیا به هر یو انسان کتاب لیکي چې د آسماني کتاب دی. نو موږ د عیسایانو نه سوال کوو چې دا د خپل تاسو سند بیان کړئ. لکه الحمدلله زموږ د احادیثو سند هم موجود دی، زموږ د قرآن سند هم موجود دی. هر یو عالم، هر یو قاری خپل سند نبی علیه السلام ته ذکر کولی شي. لیکن د عیسایانو یو پادری هم خپل سند حضرت عیسی علیه السلام سره نشي یو ځای کولی. دا د دوی د تحریف غټه وجه ده. دا شانته کې موږ د دینه دا سوال کوو پر مثال چې تاسو په کتابونو کې تحریف شوی دی، ځکه تاسو د انبیاء کرامو په باره کې پکې ګستاحي موجود ده. حضرت مریم علیه السلام باره کې، دا شانته کې د عیسی علیه السلام په باره کې، حضرت نوح علیه السلام په باره کې دا دومره صریح ګستاحي نکړي دي چې هغه په جبه باندې بیانول نه شم. خو نقل کفر نه باشد د قاعده مطابق بیانوم. کتاب اللقا باب 2 آیات نمبر 3637 کې د حضرت عیسی علیه السلام مور بیبي ته مریم علیه السلام ته ډېر سخت د ګناه نسبت کړی دی. بیا تاسو الته دا کتلی شي. د حضرت نوح علیه السلام ګستاحي کړې ده. دغه شانته کې د عیسایانو او یهودیانو دا عقیده ده چې دوی شراب څکلي، نعوذ بالله. دوی په کتاب باب پیدایش باب 9 کې آیات 60 نمبر کې دوی دا وضاحت کړی دی. وی حضرت نوح علیه السلام وی ذمہداری کوله، وی دا انګور یو باغ کرلو نو پای کې وی شراب وسکلو په دې کې دا بیهوش شو. د حضرت لوط علیه السلام په باره کې صریح داسې دغه کړی ده، داسې بے ادبي کړی ده چې هغه په جبه بیانول هم نامناسب دي. وی نعوذ بالله من ذلک. وی حضرت لوط علیه السلام سره خپل لوریانو وی شراب په وسکل د خپل نسل د زیاتېدو لپاره ورسره وی لوریانو زنا کړی، نعوذ بالله. کتاب پیدایش باب 19 د او آیات نمبر چې د 31 نواله تر د 38 پورې د وضاحت کړی دی. دا شانته کې حضرت داود علیه السلام په باره کې داسې کفر کړی دی. د حضرت داود علیه السلام په باره کې داسې ګستاحي کړی ده. کتاب سمویل په نوم چې د کوم کتاب دی باب 2 دی او آیات نمبر چې دی د 2 نواله تر د 5 پورې. باب چې دی 11 دی. سمویل کتاب 2 دا سمویل په نوم باندې 2 کتابونه دي. نو کتاب 2 دی او باب 11 دی، آیات د 2 نواله تر د 5 پورې. نعوذ بالله. وی چې د خپل غلام د ښځې سره نعوذ بالله زنا کړي. دغه شانته کې دا ګوره داسې صریح کفر د حضرت سلیمان علیه السلام ګستاحي کړی ده. په کتاب سلاطین اول کې باب 11 آیات اول نواله تر د 6 پورې د لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام ډېر زیاته د دې د انبیاء کرامو ګستاحي دی کړی. موږ وایو چې یار دا ګستاخی نه، تاسو څنګه ځان ته وایو چې یاره موږ چې دا کتاب
په دې کې تحریفونه نه دي شوي. تاسو دومره تحریفونه زمونږ علماء کرام را جمع کړي دي دې کې موجود دي. الحمدلله موږ هم چې دا کوم کتاب مطالعه ادیان په نوم کوو نو دا موږ د خپل کتاب نه تاسو دا مختصر درس وکړو. ان شاء الله بل درس به موږ تاسو ته دا کوو عهد قدیم کې کتابونه چې کوم 39 کتابونه دي په پیدایش کې څه شي دي، ځکه دوی کې 39 کتابونه دي. په کتاب خروج کې څه شي دي، احبار کې څه شي دي، ګنتی کې څه شي دي، استثناء یا شو دغه شان د دوی چې دا